الرحيم. كرة سفير ګوره یو د دایره صرف سطح دایره سوي سطح وي دا ورکلک او بل وي کره سطح نه وي کره جسم وي کره سوي جسم سطح چې د پرون هم ویلي وو که نه چې په سطح کې دوه ډولونه یو طول او یو عرض او په جسم کې درې طول عرض او درې واړه پوه شوې دایره چې وي دا سطح وي او کره چې وي نو دا څه وي د جسم body هغه 3 dimension 3D ٹھیک شو لا لکه مثال به تور ځای ٹھیک شو دا اوس دایره دا کره او یو کره کې بېشماره دایرې موجودې نو دې باندې فرض کړو چې بندي دا داسې کرښې دې ته د طول البلد دوایر وایي دا داسې چې پرې راغلي دي نو دې ته د عرض البلد دوایر وایي په انګریزي کې دې ته لانګیچیوډ وایي او دې ته لیټیچیوډ پوه شوې कुर्रा ऐसा सेबूदी गोल जिस्म जिसकी सतह पर मौजूद हर नुक्ता इसके मरकज से मुसावी फासिला हो जैसे कि बेजमून दा ज़मुक जिदा दा कुर्रा दे मुबारक को मुख्तलिफ दौरों के ज़मानों की मुख्तलिफ किस्म नज़रियात खल्क़ पेश की नन सवार दी मुबारक دا نظریه او دا فکر دی چې دا ځمکه دا کورهنما ده دا څه ده کورهنما یعنې کوره نه ده خو د کورې په شان ده د هغې کورې طرف ته ډېره زیاته قریب ډېره نږدې لکه په دایره کې موږ ویلو چې د مرکز نه ما د محیط هرې نقطې د جزې فاصله به څه وي یو شان دی پوه شو د دې نه چې د محیط هرې نقطې ته ځې نو فاصله به څه وي یو شان ځکه چې په دې کره کې په منځ کې یو مرکز ته فرض کړه نو چې د دې کرې د مرکز نه د کرې دا سطحه ده د سطحې هرې نقطې ته چې راځي نو فاصله به څه وي یو شان دا کره دی دا ځمکه چې ده د هغې ځمکه کې چې دننه یو مرکز ته فرض کړي د هغې نه چې د ځمکې د سطحې کوم ځای ته ځي نو فاصله یو شانتې په دې دې ته خط استوا وي د منځ د عرض البلد مرکز چې کوم دی دا خط استوا چې د مرکز نه د خط استوا ته راځي نو فاصله ډېره ده او دې ته قطب وي دا یو قطب دا بل قطب دا قطب شمالي دا قطب جنوبي چې د دغې مرکز نه دې قطب ته راځي نو فاصله بیا کمه ده ډېره هغه کموالی ډېر لږ دی لکه چې دلته راځي د مرکز نه دې خط استوا له راځي نو تقریبا 6572 دي که 76 دي 2 کیلومتر دي او چې دې قطب له راځي نو بیا 6557 کیلومتر دا فرق 25 کیلومتره لږ فرق دی دونه نه خو به هر حال څه نه څه فرق خو شته دی که نه د هغې وجې نه دې ځمکې ته وایي کورهنما څه ورته وایي کورهنما پوه شوې یو بله اصطلاح استعمالیږي جزیره ټیک ده او یو د جزیره نما نو جزیره هغې علاقې ته وایي چې د هغې نه څلور واړه طرف ته دریاب اوبه وي دغې علاقې ته بیا څه وایي جزیره او چې کله دریو طرفونو ته دې نه هغه اوبه دي یو طرف ته دې نه وچه ده دې ته بیا جزیره نما وایي څه ورته وایي جزیره نما ٹھیک ده د دې په یو بلوک بیا اطلاق کېږي بعضې ځایونو کې جزیره نما هغې ته به جزیرې لفظ استعمال کړي کورهنما هغې ته به د کورې لفظ استعمال کړي لکه د ځمکې په باره کې به راشي چې دا ځمکه یو کوره ده
حالانکه حقیقت تلاش کې د کورنما ده شو داسې جزیره نما به وي هغې ته به یې د جزیرې حدیث مبارک کې راځي اخرج اليهود من جزیرة العرب اخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب جزيرة العرب نو باسه اوس عرب چې دي نو دا جزیره نه ده دا جزیره نما ده پوه شوې د دې نه درې واړه طرف ته د دې نه سمندر دی یو طرف ته د دې نه نقشه کې تاسو یې وګورئ که نه نو یو طرف ته دی نه هغه وچه ده لکه سعودي چې یو طرف ته د یمن سره لګېدلې هغه یمن بیا د شام سره لګېدلې هغه بیا د عراق سره لګېدلې عراق د ایران سره لګېدلې ایران د پاکستان سره لګېدلې پاکستان د هندوستان سره د عجمو ته راغلې که نه پوه شوې په دې ترتیب باندې عجمو ته راوړې دي او په وچه وچه راوړې دي منځ کې پکې سمندر راغی نو عرب جزیره نه ده بلکې څه ده جزیره نما خو اطلاق که د جزیرې بې وشي نو څه ناجایز باندې نشته پوه شوې په دې اوس بله یو خبره او په دې دا کره ارض چې بیا ده نو په دې کې دا کموالی چې دی د مرکز او د سطحې په منځ کې د فاصلې نو دا په دې قطبینو کې دی پوه شوې د دې دا قطبین چې دي دا قطب شمالي دی دا قطب جنوبي دا دې شي لږ ورته کې ننوتي دي څه شوي دي لږ ننوتي پوه شوې نور ګول ده دا ځای پکې څه شوی دی نه لګي دور نه دی ننوتی خو د دې ځای په نسبت باندې یو 20-25 کیلومتر داسې دا ته د هغې وجې نه دغې ته بیا کورنما پوه شوې بل یو خبره پاتې شوې وه د دایرې اقسام د دایرې اقسام دایره په دوه قسمه ده یو د دایره عظیمه او یو د دایره صغیره دا مې راته ویلو چې کره ووایو نو په دې کې به بیا د دایرې اقسام ووایو نو عظیمه دایره دا هغه دایرې چې په دې کره کې خو ته ډېر شی د وایر فرض کولی شي که نه په کره کې د ټولو نه غټه دایره چې کوم وي دا عظیمه ټولو نه غټه دایره به کې صحیح عظیمه او د هغې په دا به کې یک یو وي نورې په کې چې څوره وي دا وړې وړې وي پوه شوې لکه مثال په طور او غټه دایره به دې کې هغه دایره وي چې دا کره که ته په هغې دایره باندې په منځ کټ کې یو شانتې حصې ورته په وجود کې راځي حاصلېږي به یک یو شانتې حصې لکه مثال په طور دا ځمکه ده دا موږ په دې خط استوا دې شي کټ کړه نو نیمه دې خوا نیمه دې خوا شوه که نه بلکل یو شانتې حصې راغلي دې ته وایي دایره عظیمه او دایره صغیره دې ته وایي چې موږ په دغې کره کې په بله کې نه که ته دا کره په دغې دایره باندې کټ کړي نو دوه یو شانتې حصې حاصلېږي یو غټه یو لکه مثال په طور دا پکې یو دایره ده نو که په دې ځای ته چاړه کېږدي او دا دغه کې کټ کېږي یو به دا ټوکړه شي او بله دا غټه ټوکړه شوه دوه یو شان ټوکړې درته حاصلېږي پوهېږې پرې بل وایي دایره عظیمه هغې دایرې ته وایي چې د دې او د کرې دواړو د مرکز نه هغه فاصله یو شان دي په دې دایره کې د مرکز نه تر خطه پورې د محیط د هرې نقطې پورې راځي نو چې کومه فاصله ده نو چې په دغې کره کې د مرکز نه د سطحې د هرې نقطې ته راځي فاصله به یې څه وي یو شان نه پوهېږي اوس دا دایره ده په دې کره کې د دې دایرې کې ته مرکز فرض کړه د هغې نه چې د دې محیط هرې نقطې ته راځي نو چې کومه فاصله وي نو چې په دې کره کې ته بله د دې کرې د مرکز نه چې ته د دې هرې نقطې ته راځي نو فاصله به څه وي یو شان د دې سره به یو شان پوه شوې
او دایره صغیره دې ته وایي چې ته د کرې د مرکز نه د سطح یوې نقطې ته راځې نو فاصله به ډېره وي او چې په هغې دایره کې د مرکز نه د هغې محیط نقطې ته راځې نو فاصله به بیا څه وي کمه وي. د مثال په طور دا زموږ سره هغه تور ګلوب شو که نه ٹھیک ده بالبره دا به کې د مرکز فرض کړي د دې نه چې ته دلته راځې نو فاصله یو شان دی دلته به کې دا یو دایره دې بله فرض کړې ده چې د هغې د مرکز نه هغې محیط ته راځي فاصله د هغې نه څه ده کمه ده پوهېږې بله یو خبره پکې ده که ستا سره دوه کرې دي یو وړوکی بال دی یو غټ بال او ته په دې وړه کره کې دوایرو ته صغیره وې په دې غټه کره کې ورته عظیمه وې دا غلط دي دا صغیره او عظیمه چې ده په یوه کره کې حساب په دوو کې پوه شوې چې په کومه کره کې تا دایره عظیمه اخیستې ده هم په دغې کره کې به نورې صغیرې وي نورې به پکې څه وي د بلې کرې دوایر سره به دې نسبت نه اخلي چېرې دا عظیمه ده او دغه صغیره ده دا دې د یوې کرې نه راغلې هغه دې د بلې کرې نه راغلې داسې به نه وي بلکې په یوه کره کې به دغه دوایر یا به عظیمه یا به څه وي دې پوه شوې دایره عظیمه یا ग्रेट सर्कल कुर्रा पर बनने वाले दवायर दो किस्म के होते हैं दायरा अजीमा सगीरा दायरा अजीमा इस दायरे को कहते हैं जिसका कुतर कुर्रे के कुतर के बराबर क्योंकि माता फासिले भी ना आसान और बाजू की बयानी से दायरे कुतर कुर्रे द कुतर बराबर दायरे कुतर द कुर्रे द कुतर न कम हो जो भी सगीरा वो बराबर हो जाती है खुश हुई बड़ी बात नहीं उस बल राशा څنګه چې په دایره کې ویلي وو چې د محیط د یوې نقطې نه بلې نقطې ته یو خط مستقیم راکړي د مرکز نه تېر شي دې ته څه وایي قطر دقه رنګې په کره کې وموسېده که ته د دې سطحې د یوې نقطې نه بلې نقطې ته خط مستقیم په دې خط سره لاړ شي او د مرکز نه پاس شي دغې ته به څه ویلی کېږي قطر دا د دغې کرې قطر او که د دې سطحې نه د مرکزه پورې صرف لاړې نو دا د دې کرې نصف یا ردا پوه شوله بل کرې دوه قسمه دي یو دي ساکن او یو دي متحرک ساکنه قره او متحرکه قره زموږ دا ځمکه چې کوم دا متحرکه قره دا حرکت کوي پوه شوې نو قره چې کله محوري حرکت کوي محوري حرکت دی یو ګوره د یو څیز د ګیر چاپېره تاوېدل دې ته مداري حرکت وایي دې ته څه وایي مداري او په ځای باندې چې شي چورلي دې ته څه وایي محوري حرکت محور موږي ته وایي پوه شوې د یو موږي نه څه کوي ګیر چاپېره ګرځي نو په دې متحرکه قره کې چې حرکت کوي په حرکت محوري سره په دې کې یو قطر بیا دې شي چې دا ساکن وي دا څه وي ساکن هغې ساکن قطر دا د دغې قطرې محور ویل دې څه ویلی کېږي محور پوه شوې په انګریزۍ کې ورته ایکسس وي یا تاسو چېرته د سایکل یا موټر سایکل دا چلولی که نه په دې ټیر کې نه ایکسل ګوره هغه ټیر څومره په سپیډ کې چلیږي هغه ایکسل په ځای ولاړ دی نه جوړېږي حالانکې هغه هم د دغه ټول ټیر د دغې حصه ده که نه او په ځای یې ورانه دا ټیر څه کېږي ګویا کې دغه دننه دا د دې هغه ایکسل دی دا ترې کې ځای پوه شوې نو
دغه متحرکه کره کې د ساکن قطر ته څه ویل کېږي؟ محور. او بیا د دې محور د دواړو طرفونو د یو طرف به یو دلته ټچ شوی یو هلته که نه د دواړو طرفونو ته قطبین وایي. دې ته څه ویل کېږي؟ زمونږ د دې کره ارض دوه قطبین دي، یو د قطب شمالي یو د قطب شمالي قطب جنوبي. پوهېږئ شوله دقه راشي قطر دا جو ویلے محور کسی متحرک کره کے مرکز اور قطبین میں سے گزرنے والا خط مستقیم محور کہلاتا ہے یا کره متحرکہ کا ساکن قطر محور کہلاتا ہے. قطبین یا پول ضرور کسی کره پر موجود ایسے بعید ترین نقطوں کو قطبین کہتے ہیں کہ جب کره گھومنے لگے تو وہ دونوں نقطے اپنی جگہ پر رہے. هغه بیا حرکت کوي اخو دغه محور سرونه یې که نه دغه محور به خپله ساکن هغه سرونه هم ساکن او ګیر چاپېره ترې دا کره څه کېږي. زمین کے قطبین قطب شمالی نارتھ پول اور قطب جنوبی ساؤتھ پول ہے. یا محور کے آخری نقاط قطبین کہلاتے ہیں. بلکہ آسان تعریف محور آخری نقطوں ته څه ویل کېږي؟ په دې کیسه باندې پوه شوئ؟ ها یو چیز پر موږ ویلی و زاویه ٹھیک شوله چې هغه دوه خطوط غیر همخط خطوط یا دوه غیر همخط شعاعګانې یا دوه غیر همخط قطعات چې په یو نقطه باندې د یو بل سره څه شي هغه ټچ ولګي د یو بل سره په هغه ځای کې چې کوم موماو پیدا شي د هغې مقدار ته څه ویلی کېږي؟ یا په دې زړو کتابونو کې کوم فلکیات چې قدیم کتب دي قدیم فلکیات دي په هغې کې به یې ورته څه حساب او څه نوم به یې ورته اغوستی؟ قوس. پوه شوې بې؟ نو اوس ورته زاویه وایي قوس ورته وایي چې کوم یې ورته ویل زاویه په انګریزي کې ورته اینگل وایي. دو مشترک الرأس غیر ہم خط شعاع اسی طرح خطوط یا قطعات خط کے درمیان گھماؤں کی مقدار کو زاویہ کہتے ہیں. یا دائرے کے مرکز سے نکلنے والی دو لکیروں کے درمیان آنے والے دائرے کے حصوں کو زاویہ یا قوس کہتے ہیں. دائرہ کې به دوی نه لګي یو داس دا لاړ پر څو دا دې ځای کې سوره حصې 360 حصې دي په ډیګري نظام کې که نه نو دې دوو رداسونو د دې دایرې څو حصې را بندې کړي. نو چې څو حصې را بندې کړي نو وایو به چې دلته د دوره درجې زاویې لکه مثال په طور دې 110 راګیرې کړي دي وایو به چې دلته د څو درجې زاویې ده 110 درجې. हाँ जी. या दायरे के मरकज से निकलने वाली दो लकीरों के दरमियान आने वाले दायरे के हिस्सों को जाविये या कौस कहते हैं. بیا د دې زاویې پیمایش چې ته معلومې دا په ډي سره ډي شي ته څه ویلی کېږي یا ورته پروټیکټر ویل کېږي په انګریزي کې. شو نه په عربۍ کې ورته مستوره وایي. څه ورته وایي؟ په دې معنی چې ته د زاویې دا مقدار معلومې لکه مثال ته دې کې چې دا کوم مرکز دی که نه دا به د مرکز سره پوه شوې؟ دې طرف به شمال وي دا یې د صفر که نه د صفر مثال راغلی 90 مثال په طور هغه کرښه دلته راوتې ده که نه دلته دې وکتو چې 90 100 110 115 116 معلومه دا شو چې دا د څو درجې زاویې جوړه کړې ده 116. دغه پیمایش بیا په څه سره کېږي؟ ښه جي پیدا ایک دائرہ میں زیادہ معلوم دے گا نا ایک دائرہ میں 360 برابر حصے فرض کیے جاتے ہیں.
باغی درجاتی نظام کی ها کاغا گریڈینٹ نظام بیا به دسی وی چې ایک دائره میں 400 برابر گریڈ فرض کیے جائے اور گریڈینٹ نظام میں بیا به وی چې ایک دائره میں 6.28 برابر 6.28 ریڈین فرض کیے جاتے ٹھیک شو نا مونږ خو به ټول کار به درجاتي نظام کې وکړو د هغې اصطلاح مطابق راته ټول وضاحتونه دي ایک دائرہ میں 360 برابر حصے فرض کیے جاتے ہیں ہر حصہ کو ڈگری کہتے ہیں دائرہ کے مرکز سے نکلنے والی 2 لکیروں کے درمیان اگر دائرہ کے 10 حصے آئے تو کہیں گے کہ ان لکیروں کے درمیان 10 درجے کا زاویہ یا 10 درجے کی قوس ہے یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ زاویہ اور قوس ہم مصداق چیزیں یہ دوڑ مصداق سنے الفاظ جدا دی لیکن مصداق سنے تخریج اوقات وغیرہ میں زاویہ معلوم کرتے کہتے ہیں ہمیں اتنے درجے کی قوس حاصل ہو گئی تب بیا وروسته چې اوقات وباسو وایي چې وروره د سهار د باره به 2 درجې زاویه اخلي زاویه شمس انور ٹھیک ده لکه ته چې په کوم ځای ولاړ یې مخامخ چې اسمان او ځمکه لګېدلي دي ته افق وایي نو چې دا نور د افق نه 16 درجې زمونږ سر بره دغې ته سبت الرأس وي نو د سبت الرأس او د افق په منځ کې 90 ډګرۍ زاویې دي چې جوړېږي پوه شوې دلته ته ولاړې دا ستا ګیر چاپېره افق دی که نه دلته په اسمان کې دلته یو نقطه دی د سبت الرأس وي نو د دې سبت الرأس او د دې افق په منځ کې دلته به 16 درجې زاویې جوړېږي ٹھیک ده نو دا نور چې د افق نه 16 درجې لاندې طرف نه را روان دی د شپې که نه نو چې کوم ځای نه دی راورسي نو سهار به شي صبح صادق به وشي د فجر د سبا سهار اذانونه به وشي ٹھیک شو نو وایي به چې دې مثال په طور باندې چې 18 ډګرۍ نه دی دلته راورسي چې دلته 16 درجې جوړېږي 18 چې 18 نه راورسي نو سهار به شي پوه شوې بیا به دې راځي چې دې ځای نه راورسي د سر راښکاره شي نو طلوع افتاب به وشي د طلوع افتاب دپاره کومه زاویه بیا به داسې راځي چې دې سر له راورسي نو وایي دا نصف النهار چې نصف النهار نه څنګه واوړي نو ماسپښین شو بیا چې کوم ځای له راورسي نو مازدیګر به شي د مازدیګر زاویې به راته بیا وکړي دا ټولې زاویې متعین دي او د مازدیګر دا متعین مازدیګر دا روزانه په بنیاد باندې بدلېږي ته به روزانه په بنیاد باندې د مازدیګر زاویه اول معلومې بیا بیا وقت باقي معلومولو د ضرورت نشته خو فکس دي د ټول کال لپاره خو د دې دا فکس نه دا هغه روزانه به معلومې بیا چې نن دې معلوم وکړه لکه مثال نن څوم تاریخ دی 21 فروری ده که نه نو چې د 21 فروری نه معلوم وکړه نو را روان کال 21 فروری هم دقه ځای بل کال 21 فروری هم دقه ځای خو د 22 فروری جدا دی د 23 به جدا دی 24 به جدا دی پوه شوې نو اول به ورته د مازدیګر ځای بیا به وایي چې کوم ځای نه راورسي نو ماښام شي د ماښام زاویې به راته وښیي بیا به راته وایي چې کوم ځای نه راورسي نو ماسخوتن شي بدې کې بیا د سحر او د ماسخوتن د زاویې یو شان دی داسې د طلوع او د غروب زاویه هم څه ده یو شان پوه شوې نو زاویه به زموږ ډېره په کار راځي نو دا یاد ساتئ ښه اس کی وجہ یہی ہے کہ زاویہ اور قوس ایک ہی چیز کے